بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو سنجو ټي وي سره سید ورغزی او زلبیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو د ملک بر پشان کوهات کې هم د یوم کشمیر حواله سره یو ریلی راوتلې ده. په کثیر تعداد کې خلک را جمع شوي دي. دا ریلیګانې خو چې تقریبا پیدا شوي دا ریلیګانې کیږي د کشمیر حواله سره. خو لا تر اوسه پورې چا ستر سټپ وانه غستو چې د کشمیر دپاره هغوی خپل محنت کړی وي او د کشمیر ازادۍ دپاره لګیا شوي وي. مفتی صاحب را سره موجود دی. مفتی رضوان د سره خبرې اترې کوم چې د نن ریلی حواله سره خپل خیالات تاسو سره څه شریکوي. تاسو څه وایي مفتی صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ناول خو په دې بیزي ټایم کې د وخت راکولو ډېره مننه. الله دې خوشحاله جزاک. مفتی صاحب د یوم کشمیر حواله سره دا ریلیګانې مونږ ګورو تقریبا په ستر وخت نه دا ریلیګانې چلیږي. خو داسې ستر سټپ د کشمیر دپاره چا وانه غوښتو چې د هغوی کمې مسلې دي هغوی کم تکلیفات دي هغه پې لرې شي. نو د ریلیانو د مقصد دا ده چې د مو امام اوس هم خپله جذبه دا ښیي چې د مو حکمران څومره هم غدار ده څومره هم د مو سودې کوي خو مو خپل ملک سره کله هم بې وفایي نه کوو. د ملک پاکستان وطن عزیز بچې هر کال دا اظهار کوي چې څومره هم د مو حکمران یهود و نصواراو ملګرتې کوي مو کل کر د یهود و نصواراو مخالفت کوو. مو دایي چې د ملک پاکستان وطن عزیز غټ دشمنان اوس مڅنګ عرض وکړو دنیا کې 3 بڑے شیطان انڈیا امریکہ اور ایران. مو عوام دا جذبات و اظهار کوي چې مو اوس هم کشمیر سره یو د مو حکمران اگر چې د کشمیر سودا وکړه مو به هر حالت کې تر مرګ وخته پورې دا د مو وسته نور خو مو دوره کول نشو. زه خو یم چې نن حکومت آواز وکړي هغه د انډیا خلک به څه وي چې د اقوام متحده کې و دغو غیرتمندو مسلمانانو مقابله به کوي. نو مې حکومت کا فوج په خپله باندې ورته نه وړاندې کېږي. حکومت په خپله څه غیرت نه کوي نو مو عوامو ته د داسې لرې کولاوي کې ټریننګ دی مو ته مره کوي. مو خپلو چندو باندې څو انشاءالله مو په خپله باندې خپل کشمیر بدله هغو هندوانو ناخلو. تاسو ټولو دا جذبه دا او که نه ده؟ ہم لوگ کب تک صرف نعرے لگا کے اپنا دل بہلائیں گے؟ ہم سے کشمیری پوچھتے ہیں تمہارے نعروں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو بتا دو. ہم حاکم میں وقت سے کہتے ہیں غیرت کھاؤ اب پریکٹیکل سٹیپ لو. نہیں لے سکتے تو ہمیں بتاؤ کہ یار ہم نہیں لے سکتے ہم بزدل ہیں ہمیں چوڑیاں پہنا دو تو ٹھیک ہے. عوام تیار ہے ہمارے ساتھ مدرسے کا بچہ بھی تیار ہے اور کالج کا بچہ بھی تیار ہے. یہ کب تک ڈرامے بازی چلے گی؟ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اکثر لوگ 5 فروری کو ریلی نکالتے ہیں زیادہ شور کرتے ہیں نعرے تکبیر یہ وغیرہ کرتے ہیں لیکن حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. یار حکومت وہ نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا رہی نا بزدل بن کے بیٹھ گئی. عوام تو بیچاری یہی کر سکتی ہے وہ کیا کرے. ہر سال کے بعد اسے کشمیر یاد آئے گا. عوام کو تو ایک چیز میں بتاؤں 22 کروڑ عوام یہ کشمیریوں کو میں بتاتا ہوں ہماری عوام کو نہ پانی سے غرض ہے نہ آپ کی مٹی زمین نہ خوبصورتی سے غرض ہے. ہمارا آپ سے رشتہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. آپ پہ ظلم ہو فلسطین پہ ظلم ہو برما پہ ظلم ہو سیریا میں ظلم ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے بیکاز آئی ایم مسلم. اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا کے کسی بندے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہے تو کلمہ کی بنیاد پہ ہے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں گورنمنٹ کیوں سنسیئر نہیں ہے کیونکہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے 70 سال سے ہمارے اوپر قابض ہو چکے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ چاہیے تو یہ اب دیکھیں میں پہلی بات کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں اگر ایک ایٹم بم بنایا ہے تو اس مودی سرکار کو یا اس ہندوستان کو سبق سکھانا ہے. مظالم تو سارے یہی کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان پہ ہو چاہے وہ سکھ پہ ہو چاہے ہندو تو اپنی وہ مودی کو تو اپنی حکومت ہے وہ ہندو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ وہ سکھوں کو بھی مظالم ڈھال رہے ہیں اور کشمیریوں پہ بھی. تو اس کے لیے ایک متحد ہو کے ذرا تھوڑا سا کام کیا جائے چاہے وہ مسلمان ہے کہ چاہے وہ سکھ ہے وہ متحد ہو جائیں تو مودی سرکار کا تختہ اڑنگ کر سکتے ہیں. آج ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ ہماری منورٹی وہ اس مقصد کے لیے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے اور ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. بینگ پاکستانی we have to fight for Pakistan also we have to fight for Kashmir and we are going to inform the Bagar this Modi you have to remove you have to run from this India and inshallah within few years India will be made Pakistan. نن 5 فروری دا اور نن کشمیر دے پارا یکیتی دے پارا دا 5 فروری میں مناو کو جو ټول پاکستانیانو ته دا درخواست کوم چې کشمیر کاز دے پارا یو ځای شي یو موټی شي او عالم اسلام ته یو دا درخواست کوم چې عالم اسلام او ایسی په شکل کې
یو جمع شي او کشمیریانو سره کوم ظلم کیږي بربریت کیږي هغه د پاره یو موټی شي هغه خلاف आवाज دی اوچت کی چې سوره پورې مسلمانان په یو ځای شوي نه وي په یو مسلمانان او پاکستان یو ځای شوي نه وي نو دا کشمیر چې کوم دا داسې به هغه وي او موږ دو سره جدوجهد وکړو چې سوره پورې کشمیر آزاد نه وي موږ آرام سره ونه کینو کشمیر بنےگا پاکستان زنداباد د دې ځای چې کومه سرجري لی یوم کشمیر حواله سره د 5 فروری والا په سکیورټي کوم وګورو بلها سکیورټي تنظیمات دلته شوي دي د حواله سره تاسو ویل غواړئ مهرباني 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر د ټول پاکستان عوامو ورځ ده د کشمیرانو سره یوم یکجهتی اظهار کوونه لپاره نو د حواله سره چې کوم ریلیو د متعلق مو قبل از وخت افسرانو طرف نه خصوصي تور باندې هدایت ملو سکیورټي پلان ایشو شو نو حواله سره نن څوره د سکیورټي تنظیمات تاسو ګورئ متبقیده د بر کې پلان راغلی او شو هغه مطابق مو د ټول پروګرام ترتیب کړو تر سیټي پټک نه ونی سره کچهری شوکا پورې یا جنور کوم ځکه شهر کې اندرونی شهر کې کوم ریلی اوي نو دغه پاورفل فل پروف سکیورٹی انتظامات चाहे वो पीपल्स पार्टी देखो, नून देखो, पीटीआई देखो, तमाम रूलिंग पार्टीज़ में जद्दी पुश्ती नवाब वडेरे घुसे हुए जिनके आबा अजदाद का क्या किरदार था कईयों का वो मैं बताऊं तो ये अभी हमारे खिलाफ केस खुलवा दे। अगर हुकूमत चाहे कि हम जो कश्मीर पे जुल्म हो रही है, जो इन पे तकलीफ़ें हो रही है, तो हुकूमत ये आसान हटा नहीं सकती इसको। ये बुज़दिलों की हुकूमत है। जब इंडिया उस पर पहले काबिज़ मालिक बन चुका है कश्मीर का, जब वो आर्टिकल्स इम्पोज किए गए थे, गवर्नमेंट के पास बेहतरीन मौका था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वायलेशन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी आ गई है, लिहाजा अब हमें जाने की ज़रूरत है उसे आज़ाद कराने की। ना करते आप फाटा वालों को बोल देते, यार आप AJK वालों को बोल देते, आप मुरीद के, आप ये भावलपुर वालों को बोल देते, वो अपने लश्करी रवाना कर देते। ये कश्मीर उनके बाएं हाथ की खेल है। ये ना खुद स्टेप लेते हैं और ना फाटा वालों को जो और लोग या ना इनको नहीं छोड़ देते, बल्कि जिन फाटा वालों ने जिहाद किया माजी में, अफगानिस्तान में जाके रूस के गरूर को तोड़ा, 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया, उन फाटा वालों के हरामजादों ने दहशतगर्द कह दिया था अमेरिका के प्रेशर में आके। मतलब वो लोग जो बगैर तनख्वाहों की शहादतें दे रहे हैं, तुम लोग उन लोगों को दहशतगर्द कह रहे, तो उनका बच्चा क्या करेगा? वो क्या शहादत देगा तुम्हारे लिए? हुकूमत के जो बड़े हैं, खासकर जो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? गरीब खो पैदा शवे खो बगैरत चाकड़ है। हम गरीब हैं, मकरूज हैं, हम मकरूज हैं, बगैरत नहीं है। आप गरीब हैं तो आपको बगैरत किसने बनाया? गरीब पैदा होना इज नॉट एन इशू, लेकिन बगैरत हो जाना डेट इज एन इशू। चूड़ियाँ पहन लेना डेट इज एन इशू, और पाँव में बेड़ियाँ पहन लेना डेट इज एन इशू। अमेरिका से भीख मांगना डेट इज एन इशू। मल्का बरतानिया के चरणों में बैठ जाना डेट इज एन इशू। फ्रांसीसी सफीर को वापस ना भेजना, हजूर की नामूस पे कॉम्प्रोमाइज कर देना, डेट इज अ डैम बिग इशू। सदा वेना द मुफ्ती साहब च हुकूमत बदे बांध स्टेप ना अखली दफा टकम खलक थी नूर दा से कम द कश्मीर खिलाफ च कम आवाज उचताउन की खलक थी अगुई त इजाजत वर की औलार दे वर त कोला वक्त द कश्मीर का हम हक देदा हो बिल्कुल अमदायाम चोर अब द मुदी आवाम د احتجاجونو نه به دا بې ضمیره حکمرانانو کې کله غیرت رسي. نو چې د مو د کشمیر کمیټیانو هغه مشران شفلی فراز او د شهریار افریدي غونته حضرات راشي چې دو خپل کوهات نه نه دي خبر، نو د کشمیر کې د هغه یتیمانو کونډو رندو د هغو خیر خبر به څه واخلي. نو مو بار بار د احتجاج کوو چې ګوره که الله پاک چې ته دو خلکو کې غیرت را پیدا وکړو، خو د غیرت د مسلمانانو خلاف خو راوچتېږي، خو یهود و نصاراو سره ورځ په ورځ د دغو خلکو همدردۍ ورسره سوا کېږي زیاتېږي. نو مو بار بار احتجاج مقصد دا ده چې د مو حکمران کې الله جل جلاله څه نه څه غیرت را بیدار کی، چې هغو د مو د مظلوم کشمیریانو د مو د هغه د خویندو لونو او چې کوم د هغو چادرونه سرونه نه هندوان اوچتوي، کورونو کې زنانه سره هندوان زناوانې کوي، مشومان اونیسي الالیې، د هغو تعلیم، د هغو مسجد، د هغو مدرسې د هر څه برباد دي. دا یهودو ایجنټان دي، مو حکمرانان دو په قیامت پورې نبی علیه السلام ته څه غیرت ښیي چې یا رسول الله مو د تا هغه امتین یو چې د تا په دین باندې مو غیرت کړی، او د دو غیرت دا ده چې داسې کې خو هندوانو ته درمسلونه جوړوي، مندرونه ورته جوړوي، د مو مسجدونه ړنګوي، د مو مدرسې ړنګوي. نو مو به دونه څه تمه وکړو چې دو به هغه ځای کې مو وله میندې خویندې کشمیر کې کومې سرتوري پرته دي،
غرمه ساړه دي هغو څه انتظامات نشته د مونځ او دس انتظامات نشته کانې پینې انتظامات نشته تعلیم څه انتظامات نشته په هغو باندې به دا خلک څه غیرت وکړي بس دا دعا به کوو الله پاک دې ورته هدایت وکړي که نه وي الله پاک دې دغه حکمرات داسې نیس و نابود کړي چې راتلونکو خلکو دپاره د عبرت ذریعه وګرځي هی مفتی صاحب که د عوام کمې منډې تړې دي هلې ځلې دي دا کمې ریلیګانې دي دا وګورو وایي چې کشمیر به په نن ورځې باندې آزاد شي او ازادېږي به خو حکومت هغې باوجود هم هېڅ سټپ نه هلي که نه بالکل حکومت خو مو بس همدغه ژړا او فریاد کوو زه خو هم نور ټولې خبرې پرېږده په فیسبوک باندې هغه ګل خان کوم بیان چلیږي که عمران خان او د مو ادارو په دغه ګل خان په بیان باندې څه نه څه غیرت وکړو زه هم څه بس د مو ترجماني حق دغو خلکو ادا کړو صرف په د ګل خان بیان د وخت نمایندګان د وخت چې کوم مشران دي دا وخت تاسو ګوري څه ویل غواړئ هغوی ته نو هغه ته بس څه به همدغه ژړا فریاد د مو احتجاجونه مریلینې بیانونه هم بار بار کېږي د عوامو جذبات هغو کې څه بې ضمیره غونته خلک دي نو دو ته به زه څه ویم بیانونه هم اوري صرف د عوامو جذبه بلکې مو عوام پرېږده هغه کشمیر کومه سودا یې کړي دي هغو دک درد دو ته بالکل محسوسیږي نه یار یوه شادو وي یو سپی وي یو زناور وي هغه هم د خپل بچیو په دک درد باندې هغه ته هم څه تکلیف محسوسیږي خو دا دوره بې ضمیره دي چې د خپل مسلمان الان کې هغه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې یو یهودي او مسلمان ته چپېړه ویر کړه د هغه انتقام دپاره پوره لښکر یې تیار کړو د هغه بدلا به زه اخلم هغه صلاح الدین ایوبي رحمه الله و مو خو د هغه نامې خلو خو د هغه کردار د مو ژوند کې نشته نو مو حکمرانانو ته دا درخواست کوو چې لغونتې د عوام د جذباتو دو د احساساتو سره قدر وکوي قدر نو انشاءالله مو به تاسو په سرونو باندې ګرځو مو به تاسو سره دعاګانې وي او که دا حال مو وینو مو دا دعا ده چې الله پاک دې دا حکمران تباه او برباد کړي ډیره مننه مفتی صاحب قدرمندو د مفتی صاحب چې کومې خبرې اترې وې تاسو واورېدې واقعي چې برحقه وې که د عوام چې کومې هلې ځلې دي دا وګورو وایو چې نن ماښام ته به کشمیر آزاد شي د کشمیر چې کوم تکلیفات دي هغه به ختم شي خو بیا چې د حکومت په ده باندې کم کردار دی هغه وګورو عوام زه خو وایم چې هسې فلتو تکلیفات کوي خپلې منډې تړې وخي خپل ټایم ضایع کوي په دې ریلیګانو باندې ځکه چې دوی ریلي وکړي په لا تعداد په بېشماره خلک راجمع شي ریلي ته خپل وخت ضایع کړي خپل وخت دې ریلي کې شریک کړي هغه باوجود حکومت په دې باندې هېڅ سټپ نه هلي د وخت چې کوم مشران دي نمایندګان دي هغوی ته دا درخواست کوم ستاسو په یو خبره باندې په جنګ باندې نه ستاسو په یو خبره باندې دا کیسه حل کیدی شي خو که تاسو وغواړئ هیله لرم چې هغوی به دا سټپ اخلي او د مفتی صاحب چې کومې خبرې اترې په ده باندې به عمل کوي یو نوي پروګرام سره خپل کوربه سید رکزی ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان